محدث اعظم زینت المحدثین د دغه دور امام بخاری، شهید اسلام شیخ ادریس صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شهید رحمه الله. یقینا اوس هم زړه نه ونی چې هغې سره سړی د شهید لفظ ووایي او د دامت برکاتو هم هغه الفاظ ورسره ونه وایي. یعنې اوس پورې هم زړه دغې منلو ته نه دی تیار چې شیخ صاحب د دنیا نه تللی دی. الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي، اعلی جنتونه. شیخ صاحب یقینا چې هغه هر چا ته یو دغسې مینه محبت ورکړې وه چې هر سړی دا خیال کوو چې د ټولو نه زیاته مینه د شیخ صاحب زما سره ده. او بیا خصوصا زما سره خو یو دغسې معامله وه چې بیخي هغه پلار چې بچي ته څنګه مینه ورکوي نو ما سره خپله هم دغسې معامله وه، دغسې مینه را کړې وه. زه به ورته ورتلم هم اکثر مشوره خو لري خبره یې مونږ ته خو بیا حکم کوو، اکثر به څه دغسې مشکل پېښ شو، څه دغسې حالات به راغلل نو زه به هغوی ته ورغلم نو دعا به هم وکړله او مونږ ته به مشوره به هم راکړله، بلکې حکم به وکړو چې دغسې وکړئ، دغسې مه کوئ. زمونږ نه چې څومره ملګرو خدمت کوو، کار کوي په میدان کې، دغه ټولو سرپرست زمونږ نګران حضرت شیخ صاحب شهید نور الله مرقده نو مونږ بلته دعا ته ورغلو. ډېر مشکل چې و مو هلته به ورغلو، هغوی به دعا وکړله، هغوی خبرې الفاظ به مو اورېدله نو زمونږ به تسلي وشو، هغه پریشاني به ختمه شوه. لوی نه لوی مشکل به و هغه به اسان شو او بس اوس هغه د دعا ځګې ختم شو. صحیح. د شیخ صاحب د شهادت نه پس څومره کمی محسوسوئ او احساسات او جذبات هم څه دي؟ نو هغه شیخ صاحب دغسې و چې دغه په ژوند او زندګۍ کې مونږ به دا ګڼل چې د سر سایه شته دی، د دعا ځګې شته دی، که چېرته څه مشکل پېښ شو نو د ورتلو ځای شته دی. اوس هم ډېر علما دي او شیخ صاحب دغسې و چې هغه مونږ خپل د سر سایه ګڼله، صاحبان هم ګڼو، د دعا ځای هم ګڼو، د مشورې او د تسلۍ ځای هم ګڼو. یقینا چې څنګه یو بچی هغه قدم دغسې اخلي چې یاره چېرته پلار ته مې څوک شکایت ونه کړي، نو شیخ صاحب زموږ لپاره دغسې سرپرست و چې مونږ به ژوند او زندګۍ کې یو څه کول نو دا یاره به هم را سره و چېرته شیخ صاحب ته څوک ورنه شي او چېرته زموږ باره کې څه غلط بیاني ورته ونه کړي. بلکې یو ځل دوه درې دغسې شوې هم وه، یو موضوع دوه باندې زه ورغلم، ما ورته ویل شیخ صاحب تاسو ته خلک راځي او زموږ سره به د معاشره کې دغسې خلک هم شته دی چې حاسدین هم شته دی، دلته مخالفین هم شته دی، هر قسمه خلک شته دی. نو ما ته یو ځل وخندله چې بعضې خلک رام شي راته بعضې خبرې وم کړي خو زه پرې نه کوم یقین. ما ورته شیخ صاحب که دغسې خبره راځي نو ما ته ضرور وایي چې زه درته وضاحت کوم. نو یقینا چې اوس هغه کمې یقینا چې هغه انسان ته محسوسېږي او تر مرګه پورې به هم دغسې وي. څه ټایم کې چې شیخ صاحب شهید شو دي اطلاع چا درکړه او چې خبر شو نو دغه ټایم ستاسو احساسات او جذبات سو بیا چې کله لاړئ او هلته هم شیخ صاحب وکتو؟ ما خپله سهار لمونځ وکړو په دغه ورځ باندې، هغې نه پس زه ناست وم، مطالعه مې کوله، مطالعه مې وکړله. دې وخت کې زما پیریډونه شروع کېدله، ټایم پوره طالبان هم دلته خو زما زړه نه کېدو سبق ته په دا وخت باندې، اوس بره کور ته لاړم نو خوب هم نه راتلو په دا وخت کې، یعنې دغسې داسې وجبه کیفیت و. د موبایل هم ما نه بله کمره کې پاتې شو، پرې مې ښودلو ته سم ناستم، معمولي سترګې مې هم په دې وخت کې ورغللې، خو بیا راپاڅېدم دغسې نو راغلم. په دا موبایل ډېر کالونه راغلي، د شیخ صاحب د ډرایور کالونه هم راغلي، نورو کسانو کوم چې ورسره و، یو ډاکټر صاحب دی. نو بیا چې دا ډېر کالونه ما وکتله زه پوه شوم چې څه مسله شته. ما فیسبوک کولاو چې هغې کې مې وکتل شیخ صاحب شهادت خبره مې وکتلو نو یقینا چې هغه زما خو په خپله اعصابو کار پرېښود، هغې سره خپې لاسونو دماغ هر څه ډېر وخته پورې دغسې په دماغو مې نه منله چې دا دې ګپ لګوي څه خبره. بیا مې ټلیفون یو کس دوت هغې نه وروسته 15-20 منټ چې تېر شو څه نه څه لاسونو مې کار شروع کړو، موبایل مې راواغېستو، چا نه مې تپوس وکړو چې دا خبر رښتیا دی، هغوی ما ته چې شیخ صاحب شهید شو. نو بس دغسې یو غږ و چې یقینا ټول مسلمانان د اعصاب یې بیخي کار پرېښی او دماغو باندې شل کړي. زما خپله ژوند او زندګۍ کې قاري صاحب چېرته ګولۍ د خوب دپاره نه دي خوړلې، خو په دا ورځو کې تقریبا چې د 10-15 ورځو پورې یعنې هره شپه ما تقریبا انجکشن کړی دا ګولۍ مې د ټینشن خوړلې دي. بیا چې یو زما خپله خوب دغسې و چې د ورځ ټوله شپه موده شوی یم، بیا د ورځې یم که څه ټایم زه سم ناستم نو به زه ډارې کوده یم، زما خپله دغسې خوب وي. بیا خوب مې ویښ هم ډېر زیات وي او خوب راځي هم زر، که لس ګنټې مې خوب کړی بیا هم چې سم نه موده کېږم. خو دا ورځو کې 10-15 دن مسلسل هم دغسې و. بیا د هغې نه پس یوه شپه وده شوم، چېرې په د ګولو عادت نه شو، چېرته یې په د انجکشن بیمار هم شوم ورسه. نو د 2 بجو پورې د شپې سملاستم خوب نه راتلو، بیا پاسېدم هغه ګولۍ مې وخوړله. نو یقینا چې د شیخ صاحب درد او خفګان هغې ټول مسلمانان ودردول او بیا خصوصا چې چا سره ډېر تعلق هغوی ډېر زیات دردولي. الله تعالی دې حضرت شیخ صاحب هغه جهان ښایسته کړي او الله تعالی دې جنت الفردوس نصیب کړي.